وینه د انسان نه وته او د شور باندې ماتيږي نه. دغه دوه قول علماء لیکلي دي. یو قول علماء دا ذکر کړي چې او د شور باندې ماتيږي، راجح قول دار چې او د شور باندې ماتيږي نه. تقریبا یو شپارس درې ځان سره بالکل په ځل باندې وساتي چې په هغه باندې دقه د انسان د بدن نوینه اوزي او د سماتيږي نه. وجه دا ده د جامع په دیونو باندې لطفت جناب نبی کریم علیه السلام ورته دعا وغوښتله او د شی ورته نو ونه ویل چې ساده او د مات شو مونږ را وګرځوا. اول بخاری کې حدیث ته اول جنه نمبر صفحه، ابو داود کې حدیث ته اول جنه نمبر صفحه، سید ابن خزیمه کې حدیث ته اول جل سلور در نمبر صفحه. ام دقه روایت د عباد ابن بشر راوړی دی. به حقیقي روایت دی اول جل یوصل وکي چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دله د شونه ویلي چې ته دې مونږ را وګرځوا. دویم حدیث بخاری کې راغلی دی اول جل شلم نمبر صفحه، مشکات اول جل سلوختم نمبر صفحه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا وضو او دس په سړی باندې نشته الا من حدث مگر په هغه ټینګ چې به ودس شي او ریح د بدن له هوا صادره شو. فتح الربانی دویم جل 15 نمبر صفحه. دریم دلیل ابن ابي شيبه ذکر کړی دی په خپل مصنف کې اول جلد 2 نمبر صفحه، او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کې ذکر کړی تعلیقا اول جلد 9 نمبر صفحه. او عبد الله ابن عمر هغه روایت ذکر کړي چې داغه په بدن باندې بدانې وي هغه دانې به زور کړي او بعد دغه نغم د خپل منجری وساتلو د دې ماته دل ور باندې نه وشي. څلورم دلیل مصنف د عبدالرزاق اول جلد 38 نمبر صفحه. هغه په دې طریقې د عبد الله ابن ابي وفا د خلینو وینه لاړه لیکن دا بیرته په دې وخت کې د خپل منجرم چې جاری وساتلو او د رحمت نه کې. پنځم یو دلیل دی بخاری کې اول جلد 9 نمبر صفحه. امام بهقي ذکر کړی دی په خپل سنن کبرا اول جلد 120 نمبر صفحه کې عبد الله ابن عمر بخکر ولګولو به چې کوم ځنه وینه وته او مقصه اومنځلو لیکن خپل منجم چې جاری وساتلو ویل چې بری باندې او د سماتیږي نه. شپږم یو بل روایت د مصنف د عبدالرزاق اول جلد 145 نمبر صفحه. ابو هريره رضی الله عنه د خپل غوته په پوزه کې وردنونه کړه او بعد دغه نه به چې کله روي سناغو په وینو باندې لټ پتوا او خپل مونږ به جاری وساتلو په دې وخت کې ماته دلونه. و امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې روایت ذکر کړی دی اول جلد 20 نمبر صفحه. سعید ابن مسیب مبارک دا خبره ده چې هغه به د خپل غوته په پوزه کې دننه کړه ویني به ورنرو وتلی او هغه وینه به ورجامه به ور باندې لټ پېښ شو لیکن په دې وخت کې به د خپل منجم جاری ساتلو. اتم موطا کی روایت امام مالک ذکر کړی دی اول جلد 145 نمبر صفحه د سالم ابن عبد الله داغه اثر دی چې هغه په پوزه کې ګوتې والی او الته ویني راوتلی خپل منځ جاری ساتلو. نهم یو روایت ذکر کړی دی مصنف د عبدالرزاق اول جلد 155 نمبر صفحه. امید الطویل فرمایي ما د سعید بن جبیر نه پوښتنه وکړه چې زما په مخ باندې دانه ده دا چې کله زما ته کومه په دې وخت کې ما باندې ودشتري کې نشته. سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنهما له ویلي د عائشه رضی الله عنها شاګرده چې لا وضو علیک بتابن اس او دس نشته. لسم سنن کبرا کې روایت ته اول جلد 220 نمبر صفحه چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خر ولګو چې کوم ځای کې خر لګول او مقصه اومنځلو او دسونه کې. ایولسم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی اول جلد 230 نمبر صفحه کې فرمایي چې کله د سړي د بدن نوینه اوتله او د سر باندې واجب نه دی خو لیکن مستحب خبره ده کدی چرته کې کولای شي. دولسم شیخ عثیمین ابن هغه په خپل فتاوا کې لیکلي دي څلورم جلد 9 نمبر صفحه چې کله انسان د بدن نوینه اوته وي او د سر باندې ماتيږي نه بلکې که چرته وکړه دا مستحب ده. درلسمه امام شوکانی رحمه الله نولتار کې روایت ذکر کړی دی اول جلد 214 نمبر صفحه چې هر هغه وینا من غیر سبیلین وی د مخ کې ورسره لار نه او دا د انسان د بدن نه وته وي په دې وخت کې او د سر باندې نشته بلکې د شویل چې ان الاصل الطهاره اصل په دې کې چې دغه پاکواله دی کم سره چې داور دی خبره کې چې او د سپمات دی دا داوا شو دلیل غوړي دی خلکو سره دلیل نشته. سوار رسم المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني شیخ په ضعیفه کې روایت ذکر کړی دی اول جلد 303 نمبر صفحه او تمام المنه کې چې دا په دې فقه سنت شیخ سابق صاحب باندې لیکل کړی دی 250 نمبر صفحه باندې وی ویلي چې کله د انسان د بدن نوینه اوته په دې وخت کې په دې باندې او داس بهشته دی نه. پنځم امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باب ذکر کړی دی اول جلد 208 نمبر صفحه چې باب من باب ثابت دی په بیان د هغه چا چې د سړي د بدن نکله وینه اوږي په دې وخت کې او د سر باندې نشته الا من المخرجين کله مخ کې ورسلار نه اوته به جدا خبره ده. شپارسم امام نووي رحمه الله په شرح مهذب دویم جلد 15 نمبر صفحه کې اثر د عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس عبد الله ابن ابي اوفا جابر ابو هريره ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها سعيد ابن مسيب سالم ابن عبد الله ابن عمر او د قاسم ابن محمد طاووس عطاء مكحول ربيعه
مالک ابو ثوره داوود ظاهری د ټول ذکر کړی دی او به امام بغوی رحمه الله فرمایي چې هاذا قول اکثر الصحابه وداد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو اکثره قولم دادي